बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन्हे टॉपिक दे नेफ्रॉन। लास्ट टॉपिक के मूंग ऑलरेडी डिस्कस को द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी और दा दागी ऑलमोस्ट आगा ड्रीम पार्ट थे च अवल मूंग दा खबर ओकड़ा च आया ता सर च देन यूरिनरी सिस्टम सिंगा जोड़ शो बिया मूंग पर यूरिनरी सिस्टम गिया पार्ट रावागश ते जागा दी किडनी बिया दागे मूंग पोजीशन स्ट्रक्चर कंपोजिशन च कम दागे दने नशीजुना मौजूद आगा मूंग डिस्कस कर ऑनन बदागे यो बल पार्ट ते जागे ते विली की नेफ्रॉन درې خبرې به مونږ به دې کې ډسکس کوو هغه درې خبرې دا دي چې لومبې به مونږ دا وایو چې واټ از نیفرون ډیفینیشن د دې څه دی کمپوننټس چې دی نو څه دي او لږ غونډې کې به د هغې چې دی نو بیا هغه ډسکشن کوو چې آیا دا به ته ایز ان آنسر چې دی نو ته څنګه لیکې ګوره ټایم نه ضایع کوم امپورټنټ خبره دلته کې دا کومه چې کوم زمونږ واتساپ چینل دی هغه خامخا چې دی نو تاسو فالو کړئ د هغې یو وجه درته زه دې ځای کې ښیم د دې ټاپک که تاسو دا څومره نومونه هم چې دی نو ووینئ که نه لیټ سه نیفرون دی رینل کارپسلز دی رینل ټیوبیولز دی ګلومرولس دی باومن کیپسول دی نو د دې په شا باندې څه هیسټري ده هغه هیسټري دا سره څه ده چې لایک لیټ سه یو شیز له ته نوم ایږدې که نه لایک لیټ سه دې نیفرون له چې دی نو څه نوم کېښوده د نیفرون له دې نیفرون نوم کېښوده نو دې له دا نیفرون نوم ولې کېښوده امپورټنټ خبره اصل کې دی لایک لیټ سه ګلومرولس دی نو ګلومرولس لا دوی ګلومرولس نوم ولې کېښوده او دا ګلومرولس نوم چې دی دا د کم ځای نه چې دی نو تا سره راووته نو دا خبرې امپورټنټ دي چې کله تا ته د دې لږه غونډې کې هیسټري پته ولګي بیا تا نه دا په ټول عمر کې به نه هېرېږي ته به ایرول غواړې خو هغه به تا نه چې دی نو نه هېرېږي نو امپورټنټ خبرې دا دي سټارټ اخلو د کم ځای نه د ډیفینیشن نه که مونږ لیټ سه د ډیفینیشن نه چې دی نو سټارټ واخلو نو لومبې به مونږ څه ګورو لومبې به مونږ دا خبره ډسکس کوو چې واټ از د ډیفینیشن آف د نیفرون نو سمپل خبره یاد ساته درې خبرې دي مونږ سره نیفرون از د فنکشنل یونټ آف د کډنی د فنکشنل یونټ آف د کډنی مطلب دا چې کډنی کم یو فنکشن پرفارم کوي نو هغې کې مینلی څوک انوالو دی نیفرون انوالو دی او کم مین فنکشن دی چې هغه پرفارم کوي هغه دی تا سره یورین فارمیشن یورین د باډي نه ویستل دا د چا فنکشن دی دا د نیفرون فنکشن دی دا د کډنی فنکشن دی دویم کار دی څه کوي فلټرینګ ویسٹ اینڈ ایکسس فلوئډز فرام د بلډ د دې په ډیټیل کې نه ځم ځکه چې آلریډي دا خبرې مونږ ښه ډیټیل سره ډسکس کړې دي په لاست ټاپکس کې چې ایکسټرا فلوئډز یا ویسٹ مټیریل یوریا کرټینین هغه د باډي نه ویستل دا کار تا سره د چا دی دا تا سره کار دی د نیفرون دا دی د کار د کډنیز more than 1 million nephron in each kidneys are present مطلب دا کنه چې ته یو کډنی راواخلې نو په هغې کې کم از کم د 1 میلیون نه زیات 1 میلیون کې څونه 10 لاک نه زیات نیفرون په یو کډنی کې موجود وي مطلب دا چې دا نیفرون چې کم فنکشنل یونټ دی یا یو سیل دی نو دا به ما سره څه شي دوی دا مایکروسکوپیک دی نو په یو دومره غونډې کې کډنی کې تا سره د 10 لکو نه زیات نیفرون رایوځای شوي لکه دا اوس څنګه خبره ده که یو ته دې ته سوچ وکړې نو دا ډېره د سوچ خبره ده چې په دې دومره ورکوټي ځای کې دومره ډېر سیلونه رایوځای دي او هغه تاله څه کار کوي د یورین فارمیشن د ټولو نه امپورټنټ کار چې دی نه هغه تاله څوک کوي دی کوي ځکه چې کله ستا د کډنیز مسله راشي که نه نو د کډنیز داسې بیماری دي چې انسان وایي چې مرګ دې راشي خو چې کډنیز بیماری دې نه راځي انسان انختی وي سکین خراب باډي خراب زړه خراب لنګس خراب په هر ځای باندې د دې د بیمارو اثر پروسي نو دا ډېره د سوچ خبره ده چې آیا موږ له دا په دې کډنیز کې دا د 10 لکو نه زیات د نیفرون چا چې دی نو پلیس کړي د سوچ خبره ده خیر کمپوننټس ته چې دی نو اوس راځو کمپوننټس مطلب دا که نه چې دا نیفرون اصل کې دا دی نیفرون دا به اوس ډکو دا نیفرون د څه نه جوړ شي په دې کې دننه څه چې دی نو موجود دی نو دا خو نیفرون دی دا ټول نیفرون دی په دې کې دوه مین چیزونه دي چې یو ته ویل کېږي رینل کارپسلز یو ته ویل کېږي رینل ټیوبیولز رینل کارپسلز کې دوه چیزونه دي ګلومرولس او باومن کیپسول صحیح ده بیا دی رینل ټیوبیول چې هغې کې دي پروکسیمل کنولیټډ ټیوبیولز لوپ آف هینلی اینڈ ډسټل کنولیټډ ټیوبیولز اوس پر راځو څه ته اوس پر راځو د دې ډایګرام ته د دې ډایګرام ته که موږ وګورو که نه نو موږ به ځان سره راواخلو څه موږ به ځان سره راواخلو مارکرې
ګوره سٹارټ په د کم ځای نه اخلو د رینل کارپسلز نه. رینل کارپسلز کې ما سره څه راځي؟ ګلومیرولس راځي او باومین کیپسول راځي. د دې دا نومونه ولې داسې اښودل شي؟ د دې به زه تاته یو سمپل باومین کیپسول څه ته ویلې کېږي زه راته وایم. دی خو اوس ګورې لیټ سه ما سره دا چې دی نو دا ایریا دی، دا ایریا ټیک ده. دلته کې اصل کې سره انټر شوي وي، یو ته ویلې کېږي افرنٹ آرټري او یو ته ویلې کېږي ایفرنٹ آرټري. سمپل الفاظو کې به موږ څه وایو چې دا دې ځای کې چې دا تا ته کوم دا یو شیپ غوندې کې ښکاري ټیک ده، نو د یو شیپ کې یو نیټورک آف کیپیلریز دی. دې ځای کې ټول کیپیلریز را یو ځای شوي وي. نو دا کوم ځای کې چې تا سره دا کیپیلریز را یو ځای شوي دي په دې ایریا کې، دې ته څه ویلې کېږي؟ دې ته ویلې کېږي ستا ګلومیرولس ټیک ده. یو خبره کلیر شوه. اوس د دې ګلومیرولس نه داسې سی یو شیپ غوندې کې دا شی راتاو شوی دی. دا شی چې کوم دی دا یې د دې ځای نه واخله داسې دا بره دا ته د ښکاري دا یو شیپ که نه. دې ته څه ویلې کېږي؟ دا کپ شیپ غوندې کې چې دی دې ته ویلې کېږي ستا باومین کیپسول. باومین کیپسول ټیک ده. ښه د دې نه پس پتا سره څه چې دی نو راځي که دې ته مونږ چې دی نو وګورو چې دا خو دوه شیزونه دا سره رالل که نه ټیک ده. باومین کیپسول شو، دا دننه ایریا تا سره چې دی نو دا ټوله راغله، دا باومین کیپسول شو. نو دې دوو ایریاز ته چې کوم کې دا ګلومیرولس دی او باومین کیپسول دی، د دې کلیکشن ته به مونږ چې دی نو څه وایو؟ رینل کارپسلز. مطلب دا چې یو پارت خو تا سره چې دی نو کلیر شو چې ګلومیرولس او باومین کیپسول په کم ځای کې چې دی نو موجود دی. د دې نه پس پتا سره راځي درې شیزونه: proximal convoluted tubules, loop of Henle and distal convoluted tubules. ګوره سمپل یاد ساته. د نیفرون چې کوم فرست پارت دی که نه هغه تا سره دی ګلومیرولس او باومین کیپسول. کم یو شیز چې دې خبره باندې ځان پوهېږه، کم یو شیز چې فرست پارت آف د نیفرون ته نږدې وي نو هغې ته به څه ویلې کېږي؟ څه به ویلې کېږي؟ پروکسیمل به ورته ویلې کېږي. پروکسیمل څه ته ویلې کېږي؟ موږ به ولیکو دا دلته کې. پروکسیمل ویلې کېږي دې خوا ګوره. پروکسیمل څه ته ویلې کېږي؟ پروکسیمل ویلې کېږي نږدې ته نږدې چې کم یو فرست پارت ته چې دی نو څه وي؟ کم یو پارت چې دی هغه څه وي؟ نږدې وي ورته. دې ته څه ویلې کېږي؟ به پروکسیمل به ورته ویلې کېږي. ښه، او چې کم یو پارت کم یو ارګن د فرست پارت نه چې دی نو څه وي؟ لرې وي لرې، نو هغې ته به څه ویلې کېږي؟ ډسټل به ورته ویلې کېږي. اوس دا خبره ما ولې وکړه اوس هم پوه یم. که لټ سه مونږ دې یو پارت ته وګورې، د دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې، د دې یو ټیوب نه واخله دا دې ځای نه تر د دې ځای پورې، دې ته به مونږ څه وایو؟ دې یو پارت ته به مونږ وایو ډسټل proximal convoluted tubules. سپا خبر اور رسیدی او کنا ولی دیتا چه دینو پروکسیمل ویلی کیگی؟ بیکاز دا چه دینو سدی دا نیر دی. چا تا نیر دی؟ first part of so nephron تا چه دینو نیر دی دیتا زکا ویلی کیگی پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیوبیول. کنولیٹڈ ویلی کیگی چه تاوشه وی را تاوشه وی دیتا کنولیٹڈ ویلی کیگی. نو پروکسیمل کنولیٹڈ ټیوبیول تا سره هغه پارت اف رینل ټیوبیول دی چې هغه نږدې دی چاته؟ هغه نږدې دی فرست پارت اف د نیفرون ته. فرست پارت اف د نیفرون کې تا سره څه راځي؟ ګلومیرولس راځي او باومین کیپسول راځي. ښه، رینل ټیوبیول ته دا رینل ټیوبیول ولې ویل کېږي؟ د رینل مطلب د کډنی، د ټیوب مطلب د پایپ. دا به د پایپونو په شان دي. نو که ته دې ته وګورې نو دا پایپونو په شان دی. ښه، اوس د دې ځای نه واخلې، د دې ځای نه واخله تر دا راځه داسې دا شو بیا داسې بیا داسې د دې ځای پورې چې دا کم پارت دی دې ته څه ویلې کېږي؟ دې ته جی ویلې کېږي
लूप ऑफ हेनली. ٹھیک ده دې د لوپ اف هنلی ولې ویل کېږي؟ زه به درته یو چې دی نو یو هند درکم. لوپ ویل کېږي چې داسې ځوړند دي. زه تاسو ته اوس دې ټایم کې چې دی نو څو داسې وښیم. زه تاسو ته چې دی نو اګزامپل درکوم. لیټ سې لوپ اف هنلی دې ته ویل کېږي، لوپ دې ته ویل کېږي چې داسې ځوړند دي، داسې چې داسې لوپ پکې وي، دې ته لوپ اف هنلی ویل کېږي. نو دقه شانتې تا سره چې کوم دا پارټ اف د نیفرون دی دا ځوړند وي، صحیح ده، دا داسې را ځوړند شوي وي، دې کې داسې یو لوپ جوړ شي. هسې دا ما دلته کې غلط جوړ کړی، دا داسې نه، دا بلکې داسې پکار دی چې دا داسې لږ غوندې کې داسې وي چې لوپ غوندې کې پکې چې سکویر ټایپ چې دی نو نه وي، دا داسې پکاري. نو لوپ اف هنلی شو. اوس د دې ځای نه واله ګورئ دا تا سره چې دی نو لومبی شو، د دې دا تا سره دویم پارټ شو، ټیک ده، او د دې ځای نه به تا سره دریم پارټ سټارټ شي. د دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې چې دا کوم ایریا ده، دې ته چې دی نو څه ویل کېږي؟ دې ته به ویل کېږي جي ستا ډسټل convoluted tubules. سپوی شوی په خبره او کپوی نشوی. بیا درته وایم نفرون کې ما سره دوه پارټس دي، رینل کارپسلز، رینل ټیوبیولز. رینل کارپسلز تا سره د ګلومیرولس نه جوړ شوی دی او د باومین کیپسول نه جوړ شوی دی. رینل ټیوبیول تا سره د پروکسیمل کنولیټډ ټیوبیول نه جوړ شوی دی، د لوپ اف هنلی نه د ډسټل کنولیټډ ټیوبیول نه جوړ شوی دی. اوس پرا شو بي نمبر پارټ ته رینل کارپسلز چې دی نو تا سره چې کم تا سره د نیټورک اف کیپیلریز کم کیپیلریز راغلي دي، بلډ برازي او دلته به صفا کیږي، نو هغه چې چرته رانه نوځي هغه ځای ته ویل کېږي ګلومیرولس. او چې کم د دې ګلومیرولس نه داسې یو یو شیپ غوندې کې کپ راتاو شوی دی، دقې ته ویل کېږي باومین کیپسول. او دا دواړه ما سره چې دی نو فرست پارټ اف د نیفرون دی. خبره کلیر؟ اوس پرا شو سیکنډ پارټ ته رینل ټیوبیول. په رینل ټیوبیول کې چې کم پروکسیمل دی د دې مطلب دا دی چې دی به فرست پارټ اف د نیفرون ته چې دی نو نږدې وي، او فرست پارټ اف د نیفرون ته سره رینل کارپسلز دی. فرست پارټ اف د نیفرون ته چې کم نږدې دی، کم ټیوب نږدې دی، هغې ته ویل کېږي ستاسو پروکسیمل کنولیټډ ټیوبیول ویل کېږي. هغه تا سره د دې ځای نه سټارټ شو او دې ځای کې چې دی نو ختم شو. دویم پارټ چې کوم تا سره سټارټ کېږي هغې ته ویل کېږي لوپ اف هنلی. لوپ اف هنلی چې دی نو تا سره لوپ لایک سټرکچر دی او دا به سټارټ شي د دې ځای نه او په دې ځای باندې به چې دی نو ختم شي. لوپ اف هنلی کې یو امپورټنټ خبره بله چې دا به تا سره نیرو وي، دا به تا سره څه وي؟ دا به تا سره نیرو وي، صحیح ده. بیا به دا لوپ اف هنلی د دې ځای نه سټارټ شو، په دې ځای باندې ختم شو. د دې ځای نه چې کوم پارټ تا سره سټارټ کېږي او په دې ځای باندې ختمیږي، دې ته ویل کېږي ډسټل کنولیټډ ټیوبیولز دی، ډسټل کنولیټډ ټیوبیولز. اوس دې ځای کې خبره دا دومره غټ دا اوږد پایپ پکې د څه پاتې شو، نو دې ته ویل کېږي کلکټینګ ډکټم ورته ویل کېږي او کلکټینګ ټیوب هم ورته ویل کېږي. ته ورته چې څه وایه کلکټینګ ټیوب. اوس زه تاسو د دې په دې قصه باندې چې دی نو پوهیم چې د دې دونه هر څه چې دی نو اصل کار څه دی. ګوره بلډ تا سره راشي دلته کې ګلومیرولس ته، په دې نفرون کې تا سره چې دی نو هغه صفا شي، صحیح ده. دا به په نیکسټ لیکچر کې وایو یورین فارمیشن کې. په دې کې تا سره هغه بلډ چې دی نو صفا شي، چې کله بلډ تا سره صفا شي او کم یورین چې هغه تا سره څه شي هغه پاتې شي، نو هغه یورین تا سره راشي، ټیک ده. دقه شان دا دا داسې را رواني، ټیک ده. نو چې کم شیزونه دې پکاري هغه ترې نه دی اخلي او چې کم نی پکار هغه واپس ځي. اوس دا داسې راځي نو اخره کې به دا چېرته راشي؟ دا به د کلکټینګ ډکټ ته دا یورین څه دي دا به را انټر شي. اوس د دې کلکټینګ ډک څه مطلب دی؟ د دې کلکټینګ ډک تا سره دا مطلب دی که نه چې ته به څه چل کې چې کم یورین تا سره راځي د 1 میلیون نه خو زیات دی که نه، د 10 لاک نه زیات نیفرون دی، نو دغه شان د کلکټینګ ډکټ موجود دی. نو دا کلکټینګ ډکټ به تا سره دا یورین چې دی نو اخلي، صحیح ده. او دا به چېرته ځي؟ دا به ځي تا سره یوریټر ته به ځي. چېرته به ځي؟ یوریټر ته. او د یوریټر په ذریعه به چې دی نو بیا دا چېرته ځي؟ د یوریټر په ذریعه به دا تا سره ځي یورینري بلیډر ته. او د یورینري بلیډر نه به چېرته ځي؟ چېرته به ځي؟ دا یوریترا په ذریعه باندې به
د باډي نه چې دی نو بهر کیږي. څه په خبره اوس ورسېدی او کو نه رسېدی نو دا اصل کې دا پروسس داسې سټارټ دی. صحیح ده. دا کلیکټینګ ډک د دې لپاره موجود دی چې تا سره کوم یورین جوړ شو چې دا اوس دی کلیکټ کی واغلی چا نه واغلی د نفرون نه واغلی او د باډي نه بهر وباسي. صحیح ده کنه. خا بیا دې ته کې ما دا چې دی نو دا خبرې لیکلې دي دا په خپل ځان لا وګوره ټایم دل نه ضایع کوم دا وګوره دې کې دونه چې دینه سره ډیټیل سره خبرې شته دی نه. اوس دې ته کې زه تاسو ته یو بل یو امپورټنت چیز خم تاسو په دې بوک کې ډېر خشته ډایګرام دی. کدی ډایګرام ته تاسو چې دی نو وګوره دی یو دا ٹھیک ده. نو دا نفرون اصل کې موجود په کم ځای کې وي دا په دې ځای کې موجود وي او په دې یو کډنی کې تاسو سره چې دی نو د 1 ملین نه زیات نفرون چې دی نو موجود دي. سبا خبره باندې ورسېدي او کو اون رسېدي نو دا اصل کې تاسو سره څنګه دا دقه شانته دا قصه چې دی نو روانه. نفرون خپل کار کوي یوریټر خپل کار کوي کلیکټینګ ډکټ خپل کار کوي تاسو سره کارپسس خپل کار کوي د هر یو شي خپل کار. د دې نه پس کوم لیکچر به وایو کنه په هغه کې اصل کې مونږ بیا څه ګورو چې یورین فارمیشن څنګه کیږي. دلته مونږ صرف او صرف سټرکچر چې دی نو ډیسکس کو سم ډیسکس کړل سټرکچر هم ډیسکس کو. د دې نه پس په د دې فنکشن وایو چې آیا نفرون چې کوم تاسو سره دا یورین جوړي دا بلډ چې فلټر کوي نو دا څنګه کوي سو کې کوي کم دې سکار کوي دې سکار کوي دې سکار کوي دې سکار کوي او دې سکار کوي دا ټول به وایي. صحیح ده. ان شاء الله دې باره کې څه کوېسچن هم وي تاسو خامخا چې دی نو کولی شئ. نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.